او د هغه کور منګه په ځمکه کې ښخ که او هیڅ څوک نه و چې بیا د قارون کومک او مدد یې کړی وی د الله نه سوا او نه د قارون په خپله مدد وشه د کومو خلکو په خوله کې چې اوبه راغلې وي نن چې کله هغوی د قارون د خزانو د تباهي حال ولیده چې الله په ځمکه کې ښخ کړل نو د الله شکر ادا که او داسې ویلې لولا ان من الله علینا لخسف بنا ویکأنه لا یفلح الکافرون که چیرې الله تعالی په موږ باندې احسان نه وی کړی نو ډوب کړي به وی موږ په ځمکه کې لکه قارون غوندې تعجب دی چې نه خلاصیږي د عذاب نه کافران خلک نو معلومه شوه چې هدایت ډیر لوی څیز دی الله دې موږ ته هدایت وکړي نه د قارون مال او نه د دنیا نورې خزانې هدایت ته رسیږي بلکې هدایت قیمتي شی دی چې د هغه په مقابل کې به الله تا ته جنت درکوي ادنا جنتي ته به الله دومره څیز ورکوي چې د دنیا د یو پادشاهي ملک وي د هغه لس چنده به رب العزت ورکوي نو الله دې موږ ته هدایت وکړي زموږ کورنۍ ته زموږ اولادونو ته زموږ خویندو ته زموږ میندو ته زموږ ښځو ته دې رب العزت هدایت وکړي چې ټول په عزت سره په اوچت سر سره او په اوچته غاړه سره د الله په حضور کې ودرېږو او الله موږ جنت ته داخل کړي په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي ټول انسانان پیدا لرم وښکلي دین لرم زده کړه یې پکار ده په دنیا کې هر مؤمن لره شان یې د ستایلو دی حق یې د لوستلو دی شان یې د ستایلو دی حق یې د لوستلو دی دا منبع د پوهې د مؤمن ولس لپاره دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا زموږ ولس د ستر انعام دی د ژوند لاره څوک چې کلک زمات د دین د ژوند په پړاوونو کې ستوري معلومیږي د اسمان په مینارونو کې دا د حکمتونو لار د برکتونو لار دا د حکمتونو لار د برکتونو لار تل به کامیابیږي معلومیږي له کرداره دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا زموږ ولس د ستر انعام دی د ژوند لاره تل دې وي قایم دې وي ژوندي دي دا سرونه وي چا چې غوره کړي د اسلام دین خدمتونه وي موږ په هر دم باندې ستایو په قلم باندې موږ په هر دم